نو نبی علیه السلام ته د مشورې ضرورت نه ځکه نبی علیه السلام ته چې کم کار پیښ شنو وحی موجود او جبرئیل علیه السلام براغه الله بوله خبرداري ورکو خو نبی علیه السلام ته چې الله حکم کوي چې د صحابه سره مشوره کوه نو یو خدا چې په دې سره د صحابه زړونه خوشاله شي چې ګوره زمونږ نوم نبی علیه السلام مشوره واغستله دویمه دا چې دی کې امت ته تعلیم دی چې امت نبی علیه السلام خو به څه وخته پورې په دنیا کې کنه نو چې کله نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف وفرمایي نو صحابه پاتې شي نو د وحی سلسله خو به ختم شي نو چې نبی علیه السلام د صحابه سره مشوره نه کړي نو صحابه بیا څه چل کوي په صحابه خو وحی نه راځي نو دې کې امت ته تعلیم دی چې نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف فرماشي دنیا نه لاړ شي نو صحابه د یو اهم مسله راشي نو دوی به اپس کې کینی مشوره بو مشوره کې الله خیر او برکت اخودلې مشورې والا به شرط نستو معنی کی او چې څوک استخاره کوي استخاره دا د الله سره مشوره نو دی به په خپل کار کې ناکام کیږي نو مشوره تاسو هم کوئ دا د نبی علیه السلام سنت عمل دی باقاعده غون صورت د سوره شورا په نوم باندې الله پاک نازل کړی دی چې خپل صحابه سره مشوره کوي صحابه سره چې مشوره وکړي دي کې سړی ته کار آسان شي ملګری راغون شي ا د یو کار باره کې چې دا کار وکړو نو یو خدا چې په کم کار کې مشوره کول غواړي په هغه کار کې چې هغه دغه چې کوم دی صراحت په قرآن او سنت او اجماع د امت کې نه وي اوس چې یو کار په قرآن کې شته دی دغه باره کې مشورې ته اجازه نشته چې دا وکړو اوس مثال په تور مونږ دی مونږ چې موږ ټول راغون شو یار د ماسوتن د مونږ وکړو نو دغه مشورې ته اجازه نشته او قرآن نه ثابت چې اقیم الصلاه دغه رنګ زکات چې زکات ورګو ورلګو نو دغه چې کوم دی مشورې ته اجازه نشته نو هغه امور کې مشوره وکړي چې کوم په قرآن او سنت او اجماع د امت کې د هغه وضاحت نه وي هو اوس دې کې مشوره کول شي د ماسوتن د مونږ بدل نه کو دې کې مشوره کول ټول مرګي راغون شي مشوره وکړي دې کې خیر او برکت مشورې سره چې کوم کار وشي کنده کې سړی بیا ستومانه کیږي نه یو کس هغه مخه مې غسته ورونو سره مشوره نه وکړي یو چې مخه مې کور تر واسه خو خپل پې کولو خو چې معمولی لته به ولا ورونو برته چې بس خو تا غسته دن ویری او ماته ګوته نیوله دا چې کار مې کړو مشورې سره مې خرڅ کړه بیا بل مې خمه واغسه خو د ټولو رونو مشورې سره چې مې راوسته هغه ګډ پې نه کول خو یو کس ماته خلنه راړول شي دا تا غسته څنګه مشورې سره کا نو هر یو کار چې سړی کې نو خپل خپلوان رغون کې مشوره سره وکړي مشوره کې خیر او برکت او بیا د مشورې نه وروستو چې الله رب العزت ته دغه مشر په زړه کې کوم خبره واچوله نو بیا به دې په الله باندې توکل کوي بیا په هغه کې شک شوبه نه کوي بس کوم خبره ټول مرګرو رای چې کوم نه مه تراله او د دې په کوم خبره باندې مطمئن شو بیا به وروستو توکل په الله باندې توکل معنی هم ته کړی و چې توکل څه ته ویل شي اسباب اختیارول اسباب نفي نه کول ګوري بعض خلک د سکی تبلیغ کې لړ شي یو روپیا ځان سره وانه بس وی الله مالک دی نه اسباب د دنیا دار الاسباب د کوم اسباب الله درکړي هغه استعمال کې نتیجه به په الله پرې دي نتیجه په الله پرې نو اسباب استعمالول او نتیجه په الله باندې پرې خودل دا چې کوم دی توکل نو بیا چې ورستو تا ټول اسباب استعمال کړل مشوره د ملګرو سره وکړه او د امیر او د مشر په ځړه کې الله کوم خبر را وستله باغي بدی عمل کوي او توکل به بیا په الله کې نتیجه به په الله پرې ان شاء الله الله به دې خیر او برکت شي وشاورهم او مشوره کا دوی سره فی الامر پکار کی فاذا عزمت پس هر کله چې ته په اراده وکي مطلب استاد زړه په یو خبر مطمئن شي په اراده وکي فتوکل پس توکل کو علی الله په الله باندې ان الله بشک الله تعالی يحب المتوکلین محبت کوي د توکل کوونکو سره الله د توکل کوونکو سره محبت کوي